یو دا دی چې داغه مقصد دا دی دکان اخلاص کړی دی چې خلک ماته مال راړي، دا شی راړه، دا توره چرګه راړه، دا سپینه چرګه راړه، دا شی راړه، دا شی راړه. او بیا هغه چې کوم نه خلکو ته نه اخرت خی، نه د الله جل شانه سره د لقاء لار خی، نه د هدایت لار خی، نو د خبر خی، داسې زونه نه خی. جدا شی نی سم کسته تا خیرخوا ده، تا د پاره ځان ستړی کوي، وخت ورکړی دی، ځان دې لپاره وقف کړی دی، ښه صلاحیتونه والا د دنیا کاروبار نه کوي، ته هغه ته په زړه کې هتک داغه وکې سپک ورته وګورې، یا دا خو ډېره خطرناکه خبره دا ونه کې، لیکن داغه په وینا باندې عمل ترکو، نو کېدای شي چې څه وخت پس الله جل شانه تا د ډېرو څیزونو نه محرومه کړي. الله پاک دې مونږ وساتي. مختصر دا چې نیک عمل چرته ویني پرېږدی یې ما، او چې یو ځل مو پرېښو نو هغې ته ګورې قطعا په زړه کې بدون وګورئ، او هغه بیا چې نه نیک عمل چې چرته ګورئ نو کوئ یې، او چې یو ځل مو شروع کړو نو بیا یې ترک کوئ مه پرېږدی یې ما، او هغې ته په زړه کې هم چرته د خیال کې مه رانشي. او چې کوم نیک او ښه مجلس دی هغه مجلس تایید کو، په هغې کې کېنه، چې کېناستې نه شي کم از کم بل ته وایه چې دې ځای ته ځه، دلته کې فایده ده، ستاسو عذر دی ضرورت دی، او که عذر دیني نو هلته کې ځان را رسو. تسبیحات دې شروع کړل تسبیحات کوه، تهجد دې شروع کړل تهجد کوه، قرآن پاک تلاوت دې شروع کو تلاوت کو، مونځ دې پابندۍ سره شروع کو، مخکې دې نه کول اوس یې پرېږدمه قطعا.